نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوستانو اوریدونکو، لیلة القدر الله جل جلاله د امت مسلمه د پاره آسان کړی دی. کو دا په کال کې وي بیا به هم په کال کې کتو، ټول کال کې کو په روغ و روژه کې وي بیا به هم په روغ و روژه کې کتو. نبی علیه السلام مبارک فرمایي ما ته ښودلی شوی خو بیا زما نه ایر کړی شو. د نبی علیه السلام مبارک نه دا مسله د ذهن نه ووته، یېره شو، الله جل جلاله ته یېره کړه، تعین ورک شو. په خپل نبی علیه السلام فرمایي زه راوتی وم یوه شپه چې تاسو ته وښیم چې د شب قدر کله دی، خو فتلاحا رجلان یا فتلاحا فلان و فلان د دوو کسانو جګړه وه. د هغې جګړې د وجې نه الله جل جلاله هغه تعین چې کوم دی هغه تعین الله پاک اوچت کو. نبی علیه السلام وفرمایل وی تاسو دا طلب کوئ په 21مه باندې، په 30مه باندې، 15مه باندې، 20مه باندې، یو کم 10مه باندې، او په دې کې عبادت کوئ. نو دومره د الله جل جلاله احسان د کال نه میاشت نبی آخرې عشرې ته راله. اوس که یو سړی هره شپه په دې نیت باندې عبادت کوي چې دا لیلة القدر دی، الله به دله ثواب ورکوي. خو بعضې شواهدو او بعضې قرائن او دلایل داسې دي چې د هغې نه معلومیږي دا چې دا لیلة القدر په 20مه شپه باندې اکثر دی. لازمي نه چې خامخا دي دی په دې نور دي، ځکه نبي علیه السلام د ټولو متعلق حکم کړی دی. او دا هم لازمي نه ده چې سړی د په 20مه شپه عبادت کوي، نور دی بیا بلکل نه کوي، پرېږدي دي نه. خو نه، په دغې شپه کې یو خاص په شوق سره او مینه سره او محبت سره عبادت کول پکار دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حبر الامه ورته ویلی شي، هغه څه ډېر عجیب غونده کې یو د دې 20مه شپې متعلق ارشادات فرمایلی دي. فرمایي وي په دې 20مه کې ډېر زیات امکان دا دی چې دې کې لیلة القدر دی. فرمایي وي ځکه وی چې د 20م ته سړی وګوري وي الله اسمانونه هم اوبه پیدا کړي دي، الله وی ځمکې هم اوبه پیدا کړي دي. وی الله جل جلاله په دنیا کې د ټول نه غټ غټ سمندرونه چې دي وی هغه هم الله اوبه پیدا کړي دي. بیا فرمایي وی د صفا او مروه کې چې کله سړی چکر لګوي هغه چکر هم الله جل جلاله اوه مقرر کړي، اوه چکر به صفا مروه کې لګوي. بیا فرمایي وی کله چې سړی طواف کوي نو یو طواف هغه اوه شوه ته دی، اوه چکرې دی، اوه چکرې چې کله ته ولګوي ستا به یو طواف مکمل شي. او بیا فرمایي وی چې کله سړی حج کوي په حج کې شیطان ولي نو یو شیطان به اوه کاڼې ولي، اوه کنکریا جمرات. فرمایي په دې اووم کې وی ډېر تاثیر دی، په دې کې طاقت دی. ابن عباس رضی الله فرمایي وی د انسان چې کله الله جل جلاله پیدا کوي ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. وی دا انسان دا تخلیق او پیدایش دام د مور په خېټه کې د اوو مرحلو نه وځي، نطفه بیا یو شي بیا بل شي بیا تغییر چې انسان پیدا کېږي اوو مرحلو نه وي دی وتی. بیا فرمایي وی په دې بدن کې د ټولو نه معزز هغه سر دی. د هدایت لارې انسان ته هدایت چې نصیب کېږي هغه لارې په سر کې دي. فرمایي دوه غوږونه دي، دوه سوري شو، دوه سترګې دي، دوه پوزې دي، یو خوله ده. وی دا اوه شوې، وی دا اوه لارې د هدایت دی. دې کې مې یو غټ ابن عباس سے فرمایي یو غټ حکمت دی پکې. او بیا فرمایي وی قرآن دی، حدیث شریف کې راځي وی قرآن عظیم الله جل جلاله نازل کړی دی په اوو قرتونو باندې، په اوو زبانونو، په اوو لهجو باندې الله نازل کړی دی. قرات سبعه چې ورته ویلی شي، دې کوم د الله غټ حکمت دی. او که بیا وګوري فرمایي وی چې کوم سره سجده کوي، سجده وی سجدم د انسان په اوو اندامونو باندې کېږي، دوه خپې ولګي، دوه زنګونان ولګي، دوه لاس ولګي، یو مخ ولګي، اووه اندامونه شو. بیا فرمایي وی اصحاب کهف الله تعریف کړی دی، وی هغه اصحاب کهف هم اوو.
او په قرآن عظیم کې الله جل جلاله د یوسف علیه السلام حالت ذکر کوي 7 سنین 7 کاله به قحطي 7 کاله به پسماندګي 7 کاله چې کوم دی به غله ډېره زیاته کېږي وایي دې کې د الله جل جلاله غټ حکمت دی د 7 لفظ ته اشاره ده چې دا ډېر کرامت واره دی 7 سنین د ابا قرآن عظیم کې ارشاد دی 7 کاله به ښه فصل کېږي 7 کاله به بیا چې کوم دی قحط سالي او فرمایي وی انسان باندې منځونه فرض دي په دې کې فرض رکعتونه هغه 19 دي 2 سحر 4 ماسپښین 4 مازدیګر 3 ماښام 4 ماسخوتن دا فرض دي وي دا 19 رکعته دي وی په دې کې هم د 7 ته الله جل جلاله غټ دخل ورکړی دی بیا فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنه کله سړی حج ته لاړ شي د قربانۍ طاقت یې نه دی به څه کوي دی به 10 روژې نیسي نو 3 روژې به هلته نیسي د عرفې نه مخکې و7 اذا رجعتم چې کله دې کور ته واپس شي یا د حج نه واپس شي نو 7 روژې به د هغې نه بعد نیسي په دې کې هم د الله غټ حکمت دی چې د 7 روژې ته جدای کولې الله داسې هم کولی چې 2 به هلته نیسي 8 دې دلته ونیسي 1 دې هلته نیسي 9 دې دلته ونیسي لیکن دې کې د الله غټ حکمت دی چې 3 به هلته نیسي او 7 به دلته نیسي په دې 7 لفظ کې حکمت دی بیا فرمایي وی په خپله باندې الله جل جلاله د لیلة القدر د پاره سوره قدر ان انزلناه فی لیلة القدر دا نازل کړی دی او په دې کې د هغې ثواب ښودلی چې د 1000 میاشتو نه بهتر دی وی په دې صورت کې الله پاک لیلة القدر لفظ 3 پیرې راوړی دی ان انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر 3 پیرې دا لفظ راغلی په دې صورت کې او د دې لفظ 9 حروف دي 9 لام یا لام تا الف لام قاف دال را 9 دي وی 3 پیرې دي او 9 دي نو 9 ضرب 3 27 د دې نه راځي وی الله جل جلاله امت مسلمه ته په دې کې تعلیم ورکړی دی چې وګوره ستا د لیلة القدر د حروف چې کوم دی دا څو رغېږي دا 20 رغېږي او په دې 20مه کې غټ کمال دی د لیلة القدر په حوالې سره بیا فرمایي وی الله جل جلاله دلته په دې صورت کې لفظ د هي راوستی دی علما په دې باندې پوهېږي دا ضمیر دی او دا د لیلة القدر ته راجع دی وی دا ضمیر الله جل جلاله په 20مه مرتبه کې ښودی دی چې ته د سر نه صورت نه شروع وکړې انا انزلناه فی دا الفاظ شمارې نو دا 20م لفظ دی وی دې کې الله جل جلاله دې طرف ته اشاره کړې ده چې دا لیلة القدر زیات اکثر چې کوم دی په 20مه باندې دی او بیا فرمایي وی الله جل جلاله انسان ته یو ظاهري رزق ورکوي یو روحاني رزق ورکوي الله جل جلاله 13مه سپاره کې فرمایي فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا الله فرمایي انګوره کجوري وغیره وغیره الله پاک اوس څیزونه دلته ذکر کړي دي چې دا د جنتیانو دپاره چې کوم دی هغه رزق دی د مؤمن انسان دپاره رزق دی دا رزق ظاهري دی وی الله جل جلاله په دې 7مه ورځ کې چې 20مه ورته ویلی شي وی په دې کې رزق روحاني ایښودلی دی انسان دپاره او بیا فرمایي وی په دې 7 کې ډېر غټ کمال دی وی الله جل جلاله چې کله په انسان باندې زنانه حرام کړي دي نو یو محرمات ابدي دي چې همیشه حرام دي مور ده خور ده لور ده دا محرمات ابدیه هم 7 دي ها او بیا فرمایي یو بدی کې بل هم کمال دی د الله پاک په دې کې غټ حکمت دی حدیث شریف کې هم راځي عائشہ رضی الله تعالی نکاح په اسمانونو کې شوی دی فرمایي د هغې نکاح چې کېدو په 7م کال باندې شوی ایوب علیه السلام باندې الله پاک مصیبت راوستی دغه مصیبت مسلسل 7 کاله په ایوب علیه السلام باندې جاری او نبی علیه السلام فرمایي حدیث شریف کې راځي وی زما د امت 7 شهیدان دي یو هغه دی چې په جهاد کې شریک شي یو هغه دی چې طاعون نه مړ شي لکه نن سبا کرونا دا مې یو طاعون دی یو بل هغه دی سل بیماري ورته وي چې د هغې د وجې نه مړ شي او بل هغه دی چې په اوبو کې ډوب شي بل هغه دی چې په اور باندې وسوځي بل هغه دی چې د خېټې د درد د وجې نه د دستونو د وجې نه مړ شي او بل هغه زنانه ده چې د نفاس په حالت کې د ماشوم د پیدا کېدو کې چې کوم زنانه وفات شي نبی علیه السلام فرمایي دا زما د امت 7 شهیدان دي ابن عباس فرمایي په دې ځای کې غټه اشاره ده ډېره غټه اشاره میلاویږي سړي ته او بیا فرمایي په آخر کې وی الله جل جلاله ذات
الله نه په هر شي باندې قسم جایز دی الله خوړی شي. مؤمن بنده د الله د ذات د مسیو په هیڅ شي باندې قسم نشي خوړی. بس وی الله جل جلاله په 7 څیزونو باندې قسم خوړلی دی، په نور باندې، د چاش په وخت باندې، په سپمۍ باندې، په ورځ باندې، په شپه باندې، په اسمان باندې. او فرمایي او بیا هغه ذات چې ځمکه او اسمان پیدا کړی په خپل ذات باندې الله قسم خوړلی. دا مو وشو چې الله جل جلاله قرآن عظیم کې په کوم څیزونو باندې قسم خوړلی دی. فرمایي وی په دې کې یو بل هم دغه دی، یو غټ حکمت دی. وی د موسی علیه السلام قد او د موسی علیه السلام همسا چې کومه وه قرآن عظیم کې د هغې ذکر دی، دا هم 7 ګزه وه. دا د ابن عباس رضی الله تعالی خپل یو تحقیق دی، ډېر وجې لیکلي، ما ته ټولې یادې نه دي، ما ته خو دا بعضې یادې وي. په هر حال دا 20مه شپه د لیلة القدر دپاره زیات امکان دا دی چې په دې کې دي د دې شواهد د وجې نه. خو د هغې مطلب دا هرګز نه دی چې سړی پسې دا نورې شپې پرېږدي، ممکن ده په دې کې دي. ځکه نبي علیه السلام صریح حدیث هلته موجود دی چې فلتمسوها په 21مه باندې ګورئ، په 30مه باندې، په 15مه، 29مه او 29مه باندې هلته ګورئ. نو په دې کې عبادت ډېر زیات پکار دی، خاص کر 20مه شپه را روان ده، په دې کې خاص عبادت ډېر زیات پکار دی ځکه شواهد او قرائن داسې موجود دي چې لیلة القدر هم په دغه شپه کې دی. الله جل جلاله د عمل کول توفیق نصیب کړي.